بسم الله الرحمن الرحیم فصل فی تعریف الاسم المعرب. دا فصل دی په بیان د تعریف د اسم معرب کی. وهو کل اسم، او دا اسم معرب هر هغه اسم دی رکب مع غیره چې دا په ترکیب کې راشي او دا مرکب شي د بل سره، ولا یشبه مبنی الاصل، او دا مشابه نوی د مبنی الاصل سره. د مبنی الاصل نه مراد څه دی؟ اعنی الحرف والامر الحاضر والماضیه. زما مراد د دې مبنی الاصل نه د حرف دی، بل امر حاضر دی، او دریم چې دی نو ماضی ده. نحو زیدن، لکه زیدن دا مثال دی د اسم معرب فی قام زیدن. په قام زیدن ترکیب کې دا مثال دی د اسم معرب. لا زیدن وحده، او کو چرته زید یواز راشي نو آغا اسم معرب ندی، د دې مثال نه جوړیږي ځکه دا په ترکیب کې نه دی. لعدم الترکیب، ځکه چې ترکیب پکې نشته. ولا هؤلاء، او همدغه شان هؤلاء اسم اشاره دا اسم معرب ندی. فی قام هؤلاء، فقام هؤلاء ترکیب کې، نو دلته خدا په ترکیب کې راغی، لیکن د دې باوجود هم دا معرب ندی لوجود الشبه، ځکه چې د دې مشابهت موجود دی د مبنی الاصل سره. او په تعریف د اسم معرب کې دا دی چې ولا یشبه، د دې مشابهت به موجود نوی مبنی الاصل مبنی الاصل سره. ويسمى، او نوم ورکولی شي د اسم معرب ته متمکنا متمکن، یعنی څنګه چې وته اسم معرب ویلی شي نو دغه شان د دې یو بل نوم دی اسم متمکن متوي. په دې فصل کې تعریف د اسم معرب مصنف رحمت الله علیه بیان کړی دی، او په تعریف کې قیود چې کوم راغلی وي نو د هغې فواید دي. نو اسم معرب دلته کې چې دی دا معرف دی او محدود دی، د دې تعریف کولی شي، او د کوم څیز چې تعریف کولی شي نو هغې ته معرف وي، محدود ورته وي. کل اسم دا جنس دی، شامل دی معرف ته هم او د معرف نه غیر ته هم. رکب مع غیره دا اول فصل دی چې دا مرکب بی په ترکیب کې راغلی د بل سره. نو دې سره زید، عمر، بکر اسماء معدوده چې کوم جدا جدا ذکر کولی شي او بیانولی شي نو دا د دې نه خارج شو. نو اسماء معدوده دا په اسم معرب کې نشمیرل کیږي. ولا یشبه مبنی الاصل، او دا مشابه نوی د مبنی الاصل سره، نو دا دویم فصل او دویم قید دی. او دې سره هؤلاء دا خارج شو په دې ترکیب کې چې قام هؤلاء، او دا غي وجه دا ده چې دا مبنی الاصل کې حرف سره مشابه دی. لکه څنګه چې حرف په خپل معنا ورکولو کې بلې کلمې ته محتاج وي، نو همدغه شان دا هؤلاء اسم اشاره ده، او دا په خپل معنا او مفهوم ورکولو کې مشار الیه ته محتاج وي. نو هر کله چې جنس راغی په تعریف د اسم معرب کې او ورسره داسې دوه فصلونه او قیدونه ولګېدل چې د اسم معرب نه غیر دا د دې تعریف نه خارج کړل، نو موږ داسې ویلی شو چې تعریف د اسم معرب دلته جامع وګرځېد په وجه د جنس باندې، او مانع وګرځېد د دخول د غیر نه په وجه د خپلو کافی شافی قیوداتو. د دې عبارت ترکیب هغه به داسې کو چې هو مبتدا دی، کل اسم دا مضاف مضاف الیه موصوف دی، رکب فعل مجهول دی، په دې کې هو ضمیر دی، هغه نائب فاعل دی، مع غیره مضاف مضاف الیه مفعول فیه، فعل د خپل نائب فاعل او مفعول فیه سره معطوف علیه. و عاطفه لا یشبه فعل دی، په دې کې هو ضمیر دی، هغه فاعل دی، مبنی الاصل مضاف مضاف الیه دا مفسر.
او اعنی فعل با فاعل دی الحرف والامر الحاضر والماضیه دلته کې معطوف علیه د دواړو معطوف سره دا مفعول به شو د اعنی فعل د خپل فاعل او مفعول به سره دا جمله فعلیه خبریه تفسیر مفسر سره د تفسیر نه دا مفعول به فعل د خپل فاعل او مفعول به سره جمله فعلیه خبریه معطوف علیه د معطوف سره دا صفت شو او موصوف سره د صفت نه دا خبر شو د مبتدا سره د خبر نه جمله اسمیه خبریه شو د دې عبارت نحوی اجرا بداسی کو لا یشبه دا فعل مضارع مرفوع ده الماضیه دا اسم منقوص دی حالت رفعیه په تقدیر د ضمه سره دی حالت نسبی په فتحی لفظی سره دی او حالت جری په تقدیر د کسره سره دی د اعنی فعل د مفعول به کېدو په وجه منصوب دی او نسب فتحی د یا سره دی